الدرس يا ناصر يا نكير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والصلاة على نبيه محمد المؤيد بالساتع حججه والصلاة نزول در رحمتي كامل دیوی د صلات غنی معنی غانی دی صلات پسو معانی اوراغلے دے د صلات نسبت اللہ رب العزت توشی بمعنی رحمت نمبر 2 چی نسبتی اوشی ملائکو تا بمعنی استغفار چی نسبتی اوشی انسانانو تا بمعنی دعا چی نسبتی اوشی وحوش او طیورو تا نو بمعنی تسبیح او تحلیل تلوش پینزم چلے نو صلاة بمعنی قراءت راضی ولا تجہر بصلاتک اے بقراءتک شپگم چلے نو دا صلاة راضی بمعنی د دویم نمبر سرا د گوردور په میدان کې چې اسف اول نمبر راش یقال له مجلی چې په دویم نمبر باندې راشي نو یقال له مصلی صلاتم په دوانو معنوګانو څخه په دویم نمبر دی که په معنا د مانځې والی نو اول کلمت طیبه ده دویم منځ دی که په معنا د درود پاکي والی نو اول ذکر الله دی او دویم نمبر صلات علی النبی دی صلات په معنا د تعظیم سره راځي حافظ ابن کثیر وایي صلات بمانا شابسه او آفرین سر راضی التحریر والتنویر د ابن عاشور صلات بمانا دو نیغول سر راضی تسلیت العود بالنار لرګي یا اوسپنا په اور باندې ګرم کی نیغه کی نو د صلات ډېر معنی غانی دستبه ولداسیو کی چې دا ټولي بدی وایي په حاضر سبب کو نو لازم بشی عموم د مشترک او سلم ملا فرمائی ولا عموم للمشترک دوانا معنی خود نشه مشترک دوا یا دو نزیت معنی په یو آن کې نشه آوست الک و اذا تعارض تساقطا بزیوه بم تنالو وینا بیا بدا کلمه محمل اگرزی نصبه کون فتعینا ایوه بتی الو نوری بتی نالو وی لازم بشی ترجیح بلا مرجح جواب داده ترجیح بلا مرجح با نرازمیگی د دین بمانگا رحمت مانا والو او پدې زمو
قرینه نمبر 1 هر کله چې شی ذکر شي مطلق رجع فرد کامل تکیږي هر کله چې یو شی ذکر شي مطلق نو په خپل اطلاق جاری کی دا قرآن شو خبر اطلاق عموم دی او چې رجع فرد کامل تکیږي دا خصوص ته دوه قیدې راځي نو د دې قیدې نه صاحب علیه رحمته یوزی سبحانی کی جواب ورکړي د خصامی په شرح کې چې کله نا کله یو شی ذکر شي مطلق په اوصاف کې کله نا کله یو شی ذکر شي مطلق په ذوات کې نو چې په اوصاف کې ذکر شي په اطلاق بجاری کیږي چې په ذوات کې ذکر شي رجب فرد کامل ته کیږي فلا اشکال نو من بل دین رحمت ولی صلات ذکر دے مطلق او شی چې ذکر شي مطلق رجع فرد کامل تکیږي فرد کامل پر طول صلاتونو کې صلات الله دے او دویمه قرینه صدا دویمه قرینه په دې صلات کې الف لام راغلي دا با ایوز اگرزو دا مضافن الینا کل کل خلق مضافن الی ازق کی او پا مضافر تا الف لام ایوزی راولی الصلاة نمورا صلاة اللہ صلاة اللہ سرے فمانا دا رحمت سرے دا الف لام دا با ایوز شی دا مضافن الینا فاصل کیو صلاة اللہ دا مضاف الیہ کلمہ دا جلال دم حذف کرم فعیوز کے الف لام صلاة دوانی رالو الصلاة والصلاة والسلام والصلاة نزول دا رحمت کامل دیوی علی نبیه پا نبی دا اللہ باندی نبی چی دے نو دا ماخوذ دے دا انباءنا انباء وی خبر ورکولتا نبی هم دا اللہ دا طرفنا دا اللہ بندگانو تا خبر ورکی یا دا نبی ماخوذ دے دا نبوتنا فمانا دا اچت والی نبی تا نبی ولی وائی دا ام پا مرتبہ کی اچت وی پا باقی انسانانو بان والصلاة نزول دا رحمت کامل دیوی علی نبی اللہ سب کہ علی نبی اللہ دے علی نبی اللہ ولی نوے دے زمین پر زمین چوران تو دغب سو اما تقولون فی حق اتخاذا چال ورزی داوس لی خول دی دنیا کی یو واجب سینا دے ہم انبیاء و بعد چې د په مضغوب اخوالی کی عالمان دو قول دی چې یا په سلو کی و مرتبی اخته یا یولس مرتبی نور منگ استاس دا مضغوب دی تزین انسان دسی چې ایک بٹا سو داغه مضغیخ ویگی منگ پلا اشارات کی اغا ایک تب نہیں ہوئی دسی طریقے سے درس ورکول دا طریقہ ما دا افضل ترین و مشایخون ایزقی دا ایزقی دا طالب دیتا دا طالب دا ما دا کول اخش
ویل او بیا وروسته سمول دا ډېره اهم طریقه غلط طالب غلط کړي او بیا ورته سر خبره څه کړي دا خبره ډېره اهم نو دا علی نبی الله چې مو ویلې وې نو یې نشي ویلې خوله به دې تڼاکې شي کابل به در نه پاتې شي ځکه الحمدلله هلته کلمه د جلال صراحتا ذکر شوې ده قانون دا دی چې یو پیرام اسم صریح ذکر شي او دوباره به په اسم صریح سره نه ذکر کې په ارجاع د ضمیر به ذکر کې دغه قانون د لاندې علی نبیه یو نبی دی او بل رسول دی ما الفرق بینهما جواب فما بین د دې دوانو کې تباین دی دلیل عطف په یو بل شوی دی او عطف د مغایرتی وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته قرآن شریف کی دار مشکلات نہ لے رمضان نمبر کی بیات ترجمہ کو انشاءاللہ یا بد مشکلات دورہ کو من طالبان اکثر قرآن شریف مشکلات کی جنیم نتیجہ سمجھے کی مشکل نو عطف کرے دے دے یو بدی بلبانی والعطف للمغایرت خدا رقیق قول دے قول نمبر 2 د نبی او د رسول ترمند ترادف دے دی خبری تا میلان کرے دے جار اللہ زمخشری کیا دے جنائی جار اللہ داولدانم چاہی خیرے مور کا پلار جار اللہ داولدوستا عالمان خودے دے پا مکہ کی دغکڑی وقت اسیدو لکه منګه او ځینې مولیان لاړ شي موږ ته مکي صاحب وایي نه نو دی هلته اوسېده نو جار الله زمخشري او دا په خپه باندې ګوډو ناشنا داسې د مضبوط علم خاوند دی چې ځان تصور تفسیري کشاف او داسې په دې خلکو کې مقبولو چې کله دی وفات شو ټول د مکی چاپیره ټولې علاقې درې ورځې په ده باندې خفګان مناو کړی چا دوکانونه نه دي کولاو کړي درې ورځې پورې دلته یو ورځې چا وویلي چې ویل دا نور مولیان دي او ته مولا یې ستا دا علم ولې دونه مضبوط دی زه ورته وویل زما علم په هغه ټیم مضبوط شو چې خلکو کورونه و کورونو کې به څملاستل او زه به د ونې د لاندې خلکو سره پیسې ورسره وې څه ترکاري به یې پخه کړه او په هغې پورې به یې ډوډۍ خوړله ما به وچه ډوډۍ په نیمه ګېډه خوړله خلکو خادمانو کارونه به وله خادمانو کول ما به خپل کارونه په خپله باندې کول معنا یې دا وه چې ما علم ته ټول ځان ورکو علم مالا سناسی اشاره کړه روامونه پټو دا علم مالا سناسی اشاره ومن وی جار الله زمخشری رحمت الله تعالی علیه دی نوې داو د په دې تفسیر کشاف کې اهل سنت والجماعت څلور وانه مذهبون سنیان وتا د معتزله په دغه دیو کې امور ویلي دا خرج زمون مليان ویلي چې مونږ ته کتاب کې خره ویلي مونږ بمدا مهرباني کوو رحمت الله علیه وسلم نو دا وی ترادف پکې دی او بعض عالمان فرمایي چې د نبی او د رسول ترمندا فرق دا دی چې دا نبی آغی توائی
دا عام دی کہ کتاب متجدد ور سره ک نه رسول هغه دی چې کتاب متجدد ور سره دام ضعیف قول دی کتابونه لګ دي رسولان ډیر دي امام رازی رحمه الله تعالی دا غره دادا چې رسول آغی توائی چې یأتیه الوحی یقظتن وی خبانی باغل وحی رازی او نبی عام دے که یقظتن ورل وحی راغلی وی که منامن ورل راغلی وی دا امام رازی و فتوح الغیب کی ویلی مفاتیح الغیب دا تفسیر دا امام رازی فخر الدین رازی علامہ آلوسی فروح المانی کے وی وہذا اغرب الاقوال اغیب خپل مابین کی دوان غٹ خلق دین دا اغیب خبری نقل کرو ان کو امام رازی رد کولے آلوسی رد کولے فاغدا وی آغدا خبری معنی و ترجمہ دادا امام رازی دا سی بدا غرا ولی دا تل بابا آدم علیہ السلام نوالا ترنن پوری دا بدا چام دا غرا ولی وهذا اغرب الاقوال هذا شيء ملازم غير اغرب قول تغييرا نو علامہ آلوسی وی کہ د نبی او د رسول ترمن د فرق سره اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا سمانا دا کچرت دا ادوان یوزے ذکر شویو لکه دا غیو آیات چی مویل الت ذکر دی دیتیم کی بپ کی فرق کهو چی نبی دا دے و رسول دا دے او واذا اجتماع افترقا واذا افترقا چی بیل بیل جے کی ذکر شوی اجتماع بے یو حسابو دینی جے کی بتی چا تعبیر رسول کھڑے بھی دین دیا کی بچا تعبیر نبی باندې حضرت انور شاہ کشمیری رحمه الله هغه فرمایي چې د نبی او د رسول ترمن دا فرق دی چې دا نبی عام پیغمبر دی او رسول خاص هغه پیغمبر دی چې هغه د مقابله د قوم د پاره راغلی د مقابله د قوم د پاره د شوی دا راغلی نه نبی عام دی رسول دې ته وی چې هغه دا چا دا ویلیو چې رسول مامور بالتبلیغ یو نبی عام دی دا نو ضعیف اقوال دي بس دا دوا اقوال یو د انور شاه کشمیری یو د علامه آلوسی دا راجح اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو محمد څه معنا ده دې څلور معنی دي درې درته کوم یو به بیاش یو معنا هغه ده چې د میم او د حی معنا ده محو د میم او د دال معنا ده ممتد ترجمه دا شوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ته تشریف راوړو ادیان باطل محو کړل د رسول الله دین ممتد وی الى یوم القیامه بل نبی برازی نبی ببل روغجن څوک څوک راوړي بدا خلق راغلی ایک ازیران قادیانی لعین سونا غٹا پیتنا سونا غٹا یو پا کابل کی پیدا شد دیر وقتی شیخ جزا ویلی وڑا دورا ستان میں سیب علیہ رحمتا وی اغاد خلق راغن کرد او خلق دل کلمه در سویم ویل دا کلمه وی کامیاب بشه نقل کفر
هغه دا ویلي چې دا ویسي چې لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله هغه کې دا بهرحال وستا شپږ کاله اندازتن بکی پاتوانانو کې یو پیدا شي دا هغه ویلي ما دا کوله اورېدل دا هغه وحي سوا وی ما ته دا وحي راغلی چې دا ګناونه یادول به تمامها راجی به ابلیس لکه څو ګناونه کوي نه دی کوي خو که کوي پروا نشته ګناه خو دې په خپله نه کوي ابلیس یې پې کوي وایي دا ټول زور به ابلیس نه دي دا ګناهګاران به جهنم ته نه لېږم الله پاک وایي ابلیس به د جهنم کندې ته ورغورځوم کوئ خیر دی ګناهونو اجازت دی له اخره زمانه هغه ځان نه مسلو غلام احمد قادیاني دا خو یو دې پادشاه ته څه شي یو د ځان دونه دلایل دي د دې کتابونو له سټډي ما کړی دا او خاتم النبیین قرآن شریف کې جدا ټکی راغلی په دمی بما لا مزید علیه مبحث چې غلی هلته به راشي په کار دا غي نظام د رساله جوړه شي ښه خبره خپل تفسیر کې خو دې باندې ده دی وایي استدلال د دې ځای یې ونیولی دی چې دا ابراهیم د رسول الله بچی چې وفات شو رسول الله فرمایل ابراهیم په حق ده چې لو کان حیا لکان نبیا سی فرمایل دا حی نو دا په نبی قاضیانی لعین وای چې لو د څه دپاره راځي لو راځي دپاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اولنا دا لو کان حیا لکان نبیا نو حیا اول دی نبیا ثانی دی دا ثانیواله منتفی دی نبی تی جوړ نشو د وجه د انتفاع د اول نه چې حیا پاتې نو معنی دا د حیا پاتې شوی وي نبی به تی جوړ شوی پته ولې چې د نبوت دروازه بند نه مونږ ورته وایي د کمې بلا ترې سر دی واړه مختصر المعانی راوړم دا مکتبه د کوټې والا چاپ 153 صفحه دا به ورته واړئ په هغې کې دا راغلي دي صیبه چې اجماع په دې باندې راغلی ده چې دا لو راځي د پاره د انتفاع د اول د وجه د انتفاع د ثاني نه نو ترجمه د حدیث داسې شوه ترجمه د حدیث داسې شوه چې هلکه دا به د چا لپاره انتفاع د اول د وجه انتفاع د ثاني نه چې د رسول الله نه بعد نبوت نه و نو دا ځکه ژوندی پاتې نه شو که د رسول الله نه بعد نبوت دروازه وې نو بیا به ورته ابراهیم ژوندی پاتې شوی بیا هغه لایق و چې نبي جوړ شوی قادیاني ولن د دې قایل دغه نه دی لایق نه دی فکر دا څکه مې ورسره ځکه وویلي چې درې اتیا دس دی چې داسې ته امتدا ټکې نه وي نو چا ته کوي دا بېله خبره شوه به هر حال هم نو د محمد معنا څه شوله دغه شوه دویمه د محمد معنا شیخ حسن جان شهید رحمه الله هغه یې داسې وایي چې استاد نبي څه نوم دی ته به ورته جواب کې وې کوم چې ته نسکور کړې نو بیا احساس کې تینه واړوه کوم نسکور کا کوم نسکور کا مخ نو ساس کې تی واړوه مخ او مدهوش نه چې هوش لري کې دغه نوم مې د جانان دی محمد درېیمه ترجمه ده ډاګۍ بابا جبر تبیا په مالته وي څلورمه ترجمه ده هغه تر د عام علماء ده محمد معنا څه ده من کثرت خصاله الحمیده د چا چې ښکلي ښکلي خاصلتونه او صفتونه ډېر وي د رسول علیه السلام لږ ډېر نو څنګه تاسو ویستی حسن یوسف
عیسایتی بیزاداری آنچه خوبا همدارت تو تنها داری لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد تمام پیغمبران لخدي جزئی صفات ورکړیو رسول الله لرا خدي جمع کړی یوسف علیہ السلام خستو رسول الله ثم خستو بی فرمای عائشہ صدیقہ وی ما زلیخا لو رأن جبینه آغت جنکو کد رسول الله مبارک مخلد لیوه لأثرن بقطع القلوب على اليد وچی بینوی پریکڑی لون بیتی او حدیث د ابری په دې کې راغلی حدیث د چا د ابری عائشہ صدیقه وی زمانہ تغوره کشوله ستند ګاندلو چې رسول الله را لداغه د مخ پرانا مستل پیدا را سپوږمۍ لنورن شفا نور غندستان شفا دی کعبه د کعبی کعبه لتا تقوا اچوا نو محمد معنا من کثرت رساله الحمیده وست احمد معنا استدنو دا احمدو پر وزن يفعلو صيغه اسم تبذيل لك ندا دا كلمه مبني للفاعل كلمه مبني للمفعول اول مبني للفاعل والا معنى دا احمد الحامدين دیر مخلوقات خدای له حمدونه بیان کړی رسول الله په شان ته هیڅ هم نه بیان کړی دی احمد الحامدین یا دا اسم تبذیل مبنی للمفعول دی چې مبنی به د دې معنی او د محمد یو معنی په کثرت خصاله الحمیده بیا به فرق پکې څه محمد به اعتبار الکیفیت او احمد دے بی اعتبار الکیمیت فخارج کے بلا تشبیہ و مثال جوڑ کا کہ خبر واضح ہے تاثیر حالکہ تاثیری اندوانا دا غاٹا اندوانا دا وڑی وڑی اندوانی خودونا لگا نہیں کنا غاٹا اندوانا دا او بیچ ماتا کی نصرو وگا دا او د کارخانی د واوره کې یخه شوې ده سم آیس کریم دي خپلې نملاړې ونه په ناوګۍ کې بره موږ ناست یو دوه قاریان د قاریان د خوراک ډېر شوقین دي کنه تاسو ته ځان پته نو دا یو قاری چې دی بل قاری چې ته لګېږي ما کتاب کاته دی ته مې غوږ دی دا خبرې لګي دغه دي کان یاره وای چرګ ویو د پیکوړو والا دی ورکی د پیکوړو په کړي کې سوري کې او په پلیټ کې د چی سره د پروت دي دا د سترګ ما د سترګو خبرې دي دا یو دا خبره کول بل اورېدل د یو د خلی نملاړه ځوان له لارې څه شولې زمې چې خلی باندې نو ګوره ایوانه غټم دا او فادام دا کمیت هم برابر کیفیت هم برابر محمد دی احمد دی ها دې په دې کې لونی څه خبرې صلی الله تعالی خیر خلقه محمد